عمران خان حواله سره د اډیاله جیل نه ډیر بوري خبرونه راغلي دي. بل عمران خان سره ملاقات نکولو په وجه باندې د پی ټی آی لیډرشپ حکومت ته یو ډیره غټه دمکی ورکړې ده چې په هغه باندې هم تفصیلا خبره کو. بل په ډی چوک کې چې کوم د پی ټی آی احتجاج او احتجاج کې چې الیمین ګنداپور غایب شو، نو آیا الیمین ګنداپور سره ډیل کړي کنه، په هغه باندې هم تفصیلا خبره کو. عمران خان سره په جیل کې چې کم سلوک کیږي، یقینا چې تاسو ورې د یو عام کې دغه سلوک عمران خان سره کیږي چې د ملک وزیر اعظم پاتې شوی دی. پس وجه باندې دا سلوک عمران خان سره روان دی. مکمل تفصيلات د سره شریکوم. د پی ټی آی لیډرشپ حکومت له صدم کی ورکړي پاغه هم تفصیلا خبره کو. عمران خان حواله سره اډیاله جیل نه ډیر بوري خبرونه راغلي دي. عمران خان سره سلوک کیږي پاغه تفصیلا خبره کو. خو د پی ټی آی پولیټیکل کمیټي چې کومه دا غي فیصله کړې ده چې زموږ ملاقات زر تر زر عمران خان سره دی وکړل شي. که شری زر تر زر زموږ ملاقات عمران خان سره نه کیږي، نو په 15 اکتوبر باندې به موږ دوباره په ډی جوک کې احتجاج کو او دا احتجاج به تر هغه پورې قائم وي چې تر څو پورې زموږ مطالبات نه وي منل شوی. اوس عمران خان سره جیل کې څه سلوک کیږي د حواله سره بول نیوز او صحافیان چې مختلف ریپورټس جاری کړي دي. صحافي زبیر علي چې کوم دغه هم مکمل حقیقت ښکاره کړی دی چې عمران خان سره په جیل کې څه سلوک کیږي. صدیق جان ویلي دي چې ماته اطلاع ملو شوې ده چې د پی ټی آی لیډرشپ کم چې بهر دی، ای ویلي دي چې موږ به ډی چوک کې احتجاج نه کوو. لکه صحافیان وایي د پی ټی آی لیډرشپ بس د ډی چوک کې نور احتجاجونه نه کوي. خو بل طرف ته د پی ټی آی چې کم پولیټیکل کمیټي ده، نو یو لویل دي چې کچره تاسو زموږ ملاقاتونه عمران خان سره نه کوي، نو موږ په 15 تاریخ باندې ډی چوک کې یو ځل بیا احتجاج کوو. د ډی چوک احتجاج پر ورځ عمران خان سره درې ځله رابطه هم شوی و. الیمین ګنداپور چې کله مطلب د جلسه د احتجاج نه لاړو کې پی هاوس چې کوم هغه کې، نو دا خبرونه هم راغلي. ډیر صحافیان دا خبره هم ریپورت کوي چې په هغه ورځ عمران خان سره درې ځله رابطه شوی دا، خو عمران خان ولا انکار کړی چې مونږ خپل احتجاج نه کینسلو. او کچری ډیل شوی وی لکه الیمین ګنداپور دا خبره کوله چې کله په کې پی کې اسمبلی کې هغه تقریر کولو چې خبرونه را روان دي، نو کچری ډیل شوی او اسټابلیشمنت د عمران خان مطالبات منلې وي، نو بیا به عمران خان سره سختی نه کیده، بیا به عمران خان خوریان نه گرفتاری دي، بیا به عمران خان سره ملاقات نه بندې دي. عمران خان سره ملاقات بند په وزم یو بیرستر گرفتار شو، د عمران خان خوریان گرفتار شوی دي. نو دا لکه مطلب څنګه ډیل شوی د پی ټی آی کارکنان او صحافیان دا خبره هم کوي. اوس عمران خان سره په جیل کې څه سلوک کیږي پاغه تفصیلا خبره کوو. په عمران خان جیل کې د ایکسرسایز کولو پابندي هم لګیدل ده. کم سایکلینګ بچیغه کولو او کم واک پاغه کولو اغله جیل مخله د سل مخله یو داسې برامده غونته ورکړل شوی او کوریډور غونته چې کې به عمران خان واکینګ کولو، واک په پکې کولو او یو سایکل چې کومه کې باغه سایکلینګ کولو، ایکسرسایز به کولو. نو هغه سایکلینګ او واک چې کوم دی په عمران خان باندې بن شوی دی. عمران خان یې خپل سل کې قید کړی دی او سل سره نږدې تلو اجازه هم چاته نشته. عمران خان په خپل وړه غونته کوټه چې کومه دا کې مخکې بیا هم وړې کوټې نه وروته بهر به واک کولو، خو نو په وړه کوټه کې بن کړی غسل چې کوم دا جوړ دی او هغه سل د نږدې سو ورزم نه. دا کوم خبره چې تاسو سره د شریکوم دا مختلف صحافیان او مختلف سورسز په ذریعہ باندې د جیل نه وروته چون کې کپتان سره ملاقات سو کین، نو دا خبره څنګه روزي دا مختلف سورسز مختلف صحافیان او دا خبره ریپورت کړی دي. عمران خان په مرضی روټي ورکول ولا مشکتی چې کم چې روټي تیاری په جیل کې، نو هغه هم بدل کړل شوی دی او د عام قیدیان روټي چې کم دغه عمران خان ته ورکړل کیږي. او چې څوک عمران خان ته روټي ورکوي، نو هغه هم کپتان، هغه ته هم د کپتان سره د خبرو کول اجازه نشته او په هغه باندې هم کړي نظر ساتل کیږي چې د کپتان ته روټي ورکوي خبرې غب شپ خو سره نه لګي. عمران خان باندې مطلب چې کوم د ملاقاتونو سلسله واغه 4 اکتوبر نه بند شوی ده. 4 اکتوبر دا نن چې کوم دی 12 اکتوبر دی، دغه 8 ورځې وشوي تقریبا چې عمران خان سره ملاقات بند کړل شوی دی. بل عمران خان سره ملاقات حواله سره درخواست هم په اسلام آباد های کورټ کې دایر شوی دی چې دغه هم لا داسې پازیټیو ریسپانس نه دراغله. نو په دې ویډیو کې دا اپډیټ سو د ویډیو کتلو زیاته مننه جی. والسلام.